بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. پروګرام پختنه سره زیم کاشف الدین سید. ګرانو کتونکو مونږه دا خبرې اورو د خپل سیاسي مشرانو نه هم اورو، د حکومت د واکمنو نه هم اورو، د دانشورانو نه هم اورو چې زمونږ د سیمه او بیا په خصوصي توګه زمونږ د وطن او زمونږ د صوبه دې ته الله تعالی ډېر زیات وسایل ورکړي دي، ډېر زیات دلته کې مختلف قسمه منرلز دي، دلته د اوبو ذخایر دي چې د هغې نه مونږ قدرتي وسایل دي چې د هغې نه مونږ فایده اخیستی شو. خو اویا کاله وشو د دغه وطن او په دغه اویا کاله کې نه خو مونږ د دغه وسایلو نه فایده واخیسته او نه مونږ په دغه پوزیشن کې یو چې دغه ریسورسز مونږ استعمال کو او د هغې باوجود چې مونږ دا دعوې هم کوو، دا زړه خوشحالونکې خبرې هم کوو او هم، خو د هغې باوجود د دغه وسایلو او د دغه ذرایعو باوجود نن مونږ د توانایي بحران سره هم مخ یو او بیا د هغې په نتیجه کې زمونږ کارخانې هم بندېږي، زمونږ په ملک کې بېروزګاري هم راځي، دغه شان نور ډېر مسایل راځي. او په دې اویا کاله کې چې څومره حکومتونه راغلي دي نو د دغې خبرې احساس خو ورسره شته او معلومات ورسره هم شته چې دلته دا وسایل شته، خو هغه په کار نه راولي. تیر حکومتونو کې هم دا خبرې شوي دي او موجوده حکومت هم دا خبرې کوي، تسلسل سره کوي. د تحریک انصاف حکومت په دې صوبه کې چې راغی نه هغې خلکو ته یو امید ورکړه، خلکو ته یو هوپ ورکړه او خلکو دا ګڼل چې یاره د تحریک انصاف حکومت اوس راغی او د دې صوبې صورتحال به بدل شي او د تحریک انصاف د قیادت دعوه هم ده چې هغې دلته ډېر زیات بدلون راوستی دی. خو که موږ وګورو د دغه شعبه کې د توانایۍ په شعبه کې موږ څه کړي دي، وړاندې حکومت څه کړي دي، ځکه چې دغه حوالې سره که موږ وګورو د اوبو په حوالې سره یا د پاور او د توانایۍ حوالې سره که یو وفاقي اداره ده، دغه شان په دې صوبه کې هم یوه اداره ده چې مخکې به یې ورته شایډ ووایي او اوس ورته پیډ ووایي. مخکې سرحد چې چونکې د صوبې نوم صوبه سرحد و نه هغې سره تړلې وه، اوس د هغې ته پختونخوا هایډل ډیولپمنټ ارګنایزیشن وایي او د هغې خپل یو وزارت هم دی او د دغې وزارت ذمواري نن سبا د تحریک انصاف مرکزي رهنما او په خیبر پختونخوا کې وزیر عاطف خان سره ده. عاطف خان نن موږ سره په پروګرام کې ناست دی او هغې سره به موږ د توانایۍ په هکله به هم خبرې کوو چې صوبایي حکومت ته ډېرې دعوې کړې وې، ډېرې وعدې کړې وې، هغه وعدې چېرته دي او دا وخت د توانایۍ په شعبه کې د صوبې وسایل په کار راوستی شي او که نه. د هغې نه علاوه د تعلیم وزارت هم د عاطف خان سره دی، د هغې په هکله به ته ځکه چې تعلیم خو زموږ په بنیادي ضروریاتو کې دی او د دې سره سره د تحریک انصاف په سیاست به هم خبرې کوو ځکه چې الیکشن ډېر نږدې دی او هسې هم زموږ د خیبر پختونخوا سیاست نن سبا ډېر ګرم دی. عاطف خان تاسو ته پروګرام کې هرکلی. ډېره مهرباني. عاطف خان څنګه چې موږ ابتدا کې عرض وکړو چې یاره دې صوبې حوالې سره موږ اورو، دعوې دي چې یاره دلته ډېر زیات ذخایر دي او د الله تعالی قسمه قسم نعمتونه دي، خو دغه نعمتونه په کار نه راځي او بیا څنګه چې تحریک انصاف حکومت او د تحریک انصاف قیادت ویلي و چې یاره بس موږ راشو نو بس بدلون دی او په درې میاشتې کې دننه دننه به داسې د بجلۍ مسلې او د توانایۍ مسلې حل شي. څه ګڼئ تاسو صوبایي حکومت د تحریک انصاف دغه حوالې سره څه کړي دي؟ ډېره مهرباني کاشف صاحب. د انرژي حوالې سره حقیقت تاسو چې کوم خپل انټرو ورکړ د دې ملک ضرورت دی د انرژي د بجلۍ او هغه هم د ارزانې بجلۍ. که فرض که بجلي ډېره ګرانه نو خو د هغې نه چې کومې کارخانې چلیږي پروډکشن دی نو هغه خرڅېږي نه، هغه حساب سره به ګران خرڅېږي او بل دویم چې څونه بجلي ګرانې وي دونه به د هغې غلا هم سیوا کېږي. دا یو بل سره ریلیټډ څیزونه دي. دا هم حقیقت دی چې په دې صوبه کې ډېر لوی پوټنشل دی. زمونږ چې د حکومت راغی نو اوسه پورې ځکه تاسو ته یو کمپیریزن به کوو که نه چې لکه تیر حکومت کې څه شوي اوس دې حکومت کې څه شوي دي. تیر حکومت چې 15 کاله کم تیر شو د اے این پی نو په هغې کې ټوټل 56 میگا واټ 56 میگا واټ هغې خپل دور کې انیشیټ کړي شروع کړي چې هغه په دې دور کې کمپلیټ شو. را روانه میاشت کې 3 تقریبا کمپلیټ دي، بل هم به دی را روانه میاشت کې د هغې کمپلیشن وشي. نو مطلب هغه 56 چې هغې خپل دور کې انیشیټ کړي هغه دې دور کې کمپلیټ شو، مکمل شو. دویمه خبره هغې جنریشن شروع کړی دی، هغې څه په دغه کې د ټیسټ ټرانسمیشن دی او څه جنریشن شروع کړه. یو دغه خبره 56 هغه حکومت والا. بل دویم کې په دې کې که تاسو وګورئ ورسره زموږ حکومت 214 اوسه پورې 214 میگا واټ دې وخت کې په هغې باندې کار روان دی، آن ګراؤنډ هغې باندې کنسټرکشن شروع دی چې پس سبا کال پس 2 کال پس به انشاءالله تعالی دې کې دا څونه پروجیکټ چې دي نو د دې ټایم تقریبا 4-5 کاله 6 کاله د نارمل ټایم د دې پروجیکټ چې کوم دي.
نو هغې 56 میگا واټ شروع کړي انیشیټ کړي په خپل دور کې چې کوم اوس کمپلیټ شو او مونږ په د خپل دور کې 214 میگا واټ چې په کم باندې آن ګراوند کار شروع دی یو دا خبره. بل دویمه خبره د د دغه حوالې سره که تاسو ته وکړم د مینین مایکرو حوالې سره هغه نارملی خلک وایي چېرې دا څونه دي او خلکو به خاندل هم ویره وایي چې 300 ډیمونه جوړوو. خان صاحب په سوات کې یو اعلان کړی او بیا د هغې سره یو ډېر خلکو کې خندني هم راغی او بیا تاسو اسمبلۍ کې خبره کړې هغه بیسیکلي هغې ته ډیم نه وایي، ډیم خو هغې ته وایي چې هغه تاسو اوبه جمع کړئ او د هغې نه بیا فلو کېږي. دا رن آف د ریور باندې دي، رن آف د ریور باندې دا واړه پروجیکټس دي ته وایي مینی اینډ مایکرو هایډرو پروجیکټس. د دې زبردست پروجیکټ دا دی چې دا یو خو په هغه علاقو کې کومو علاقو کې چې اوس دې وخت کې بجلي نشته یا بجلی شته نه په غرونو کې یا هغې کې تقریبا لوډ شیډینګ یې 18 غنټې او دریم نمبر که هلته بجلي نو د هغې والټیج دونه کمی چې د استعمال قابل نه وي. هغه علاقو کې دا مونږ 350 پروجیکټ شروع کړل او په هغه 350 کې 300 تقریبا کمپلیټ شو. 50 چې کوم نور پاتې شو نو دا به هم د راتلونکي دسمبر پورې به انشاءالله تعالی دا 350 چې کوم شروع شي دا به کمپلیټ شي. 50 به دسمبر پورې به کمپلیټ شي. نو مطلب ټوټل 350 چې کوم شروع شي 356 دا به دسمبر پورې کمپلیټ شي. د دې 350 نه به لکه دا ډېره زما په خیال د خوشحالۍ خبره ده چې هغه خلک چې کوم په غرونو کې اوسي هغوی ته به 3.5 لاک خلکو ته به بجلی د 3 نه والا 4 روپۍ یونټ ملاویږي او 24 غنټې به ورته ملاویږي. مطلب یو خوا چې هغې ته بجلي اډو شته نه، یعنی دا تاسو څه وایئ چې دا بجلي به هلته لوکل جنریټ کېږي هم هلته به ډسټریبیوټ کېږي، دا به لوکل جنریټ کېږي، دا به لوکل هغه خلکو ته تقسیمېږي. دا به هغه نیشنل ګریډ ته به دا نه ځي، هغه باسکټ چې یادېږي هغې ته بالکل ټیک وایې، دا به هغه دغه ته نه ځي، هغه نیشنل ګریډ ته به دا نه ځي. دا نوره بجلي چې څنګه نیشنل ګریډ ته ځي او بیا واپس هغې یې مونږ باندې تقسیموي، هغه شی دې کې نشته. دا به هم هلته لوکل د دې پروډکشن کېږي او لوکل د دې مونږ ډسټریبیوشن سیسټم جوړو او هم هلته لوکل ده. او دې کې د مزې خبر دا ده چې دا 3 یا 4 روپۍ یونټ چې کوم دی دا هم تی حکومت نه لي. مونږ هغه کارخانه ورته ووایو، هغه کارخانه جوړه کړو او هغه لوکل کمیونټي ته کلي ته حواله کړو. دا د هغې ریپیر اینډ مینټیننس کاسټ دی چې هغوی وله کوم هلته څوکیدار ساتي یا وله اپریټر ساتي، حکومت به د هغې نه پیسې نه لي. نو دا 350 چې کمپلیټ شي انشاءالله دسمبر پورې. عاطف خان دا خو به ډېره د حیرانتیا خبره نه وي ځکه چې کله یو اداره نه وي په هغې باندې پراپر چیک نه وي نو عام خلک زمونږ به څنګه به دغه څیزونو خیال ساتي؟ د دغه کې که تاسو وګورئ د بر ایریا چې کوم ده خصوصا چترال کې د دې ماډل شته، دا کمیونټي په خپله دا چلی. لکه ګورئ خاص کر په دغه کې خو د کلو هغه سیسټم د ښاریو کې یا د علاقو کې خو تقریبا نشته، خو په هغه بر علاقو کې اوس هم د کمیونټي د کلو هغه سیسټم اوس هم شته چې هغې یو ځای هغه خپل هغه چې موږ دا وایو که نه کمیونټي انوالومنټ پکار دی، خلک پکار چې په دې سیسټم کې د حکومت کې دی کې انوالو وي. د هغې دا په د چترال کې هغه طرفونو ته دا شته د ډېر وخت نه هغه چته ان جي اوز چته کلو والا ځان له پخپله جوړ کړي. نو دا موږ حکومت هغه سیسټم اډاپټ کړو. دا تاسو چې د کوم یعنې د وړو پروجیکټس خبره کوئ دا په دې کالام کې او ځای په ځای په دغه سین باندې شته دی هم او خلک چې په دغه طرف باندې ځي هغوی دا سوچ کوي چې دا دومره اوبه زیاتې د هغه ځای نه را روانېږي او داسې بیا راځي او دا بیا ځي دریای سیند کې غورځېږي او بیا سمندر ته ځي، دا ضایع کېږي. نو په کار نه ده چې ځای په ځای یعنې د دې نه غټ پروجیکټ زه راځم یو خو دا 350 شو چې 350 دا کمپلیټ شي نو دې نه بعد 3.5 لکه خلکو ته 24 غنټې ارزانه بجلي 3 روپۍ 4 روپۍ یونټ هغې ته ملاویږي. بل دویم هم د دې پروجیکټ مونږه 650 نور هغه مونږه ټینډر وکړه مزید. نو دا به 1000 پاور پروجیکټس جوړ شي او د دې 1000 نه بعد 10 لاک خلکو ته تقریبا ارزانه یا مفت ورته ووایي، مفت خو خیر نه ده خو بهرحال 3-4 روپۍ یونټ بیا هم د 11 روپۍ 12 روپۍ 15 روپۍ نه ډېر ارزانه ده. نو دا به 3-4 روپۍ یونټ 10 لکو خلکو ته دا بجلي ملاویږي 24 غنټې. نو دغه تاسو چې کومه خبره وکړه چېرته یا نور ولې نه جوړو نو دا به جوړ شي او انشاءالله تعالی چې دا کامیاب شي دا موډل خلک وویني چېرې داسې یو سیسټم شته ضروري نه چې بجلي دې خامخا سنټرل ته ورکړې یا دغه ته ورکړې، لوکل واړه پلانټس ولګوه، کمیونټي پکې انوالو کړه، خلکو له یې ورکړه او بس هغوی به پخپله چلی. نو یو خو دغه شو دا مینی اینډ مایکرو دا پروجیکټس تا چې کوم تاسو ته ووایي. دې نه علاوه د سولرایزیشن یو پروجیکټ دی چې په هغې کې الریډي 5600 سکولونه سولرایز شو. په هغې کې د دغه نه نور نه چې کوم دا بجلي شمسي توانایي چې ورته وایي هغه شروع شو او باقي د 8000 ټینډر وشو
نو دا ټوټل به سکول شي 13,600 سکولز کې به سولرایزیشن سیسټم ولګي شمسي توانایي والا. دې پسې دویم نمبر د 4,000 جوماتونو په لومبي فیز کې ټنډر وشو. لومبي فیز کې به 4,000 جوماتونه ان شاء الله تعالی چې دا به هم سولرایز شي. دریم 187 BHUs دي د هغې هم ټنډر وشو نو هغه به هم سولرایز شي. اوس دې وخت کې موږ په دې پروجیکټ باندې کار کوو چې دا څونه هسپتالونه دي چې په دې مې خو د هغې له ټنډر شوي نه دی، هغه له پلانینګ فیز کې دي. دا بل دا نور چې ما تاسو ته څو نه وویل د دې خو ټنډر یې شوي دي. د هسپتالونو دپاره موږ دا کوشش کوو پیسو بندوبست کوو چې انشاءالله تعالی د هاسپټل چې څونه دي چې دا هم سولرایز کوو. نو مطلب دا هغه د سولرایزیشن هغه 13,600 سکولز 4,000 جوماتونه او دریم نمبر 187 BHUs د دې ټنډرې شوي دي او دې باندې به کار شروع شي انشاءالله تعالی زر تر زره. عاطف خان تاسو خبره وکړه چې یاره دا 350 کې 300 تیار دي، 50 په نور هم دسمبر پورې تیار شي. دغه شان دې سره یو خبره بله کېږي او خاص کر پوزیشن جماعتونه دا خبره کوي چې یاره دا کم واړه واړه پراجیکټس دي دا هلته NGOs ته ورکړی شوي دي او د هغې د صوبې خزانې ته څه فایده نه راځي. لکه که موږ وګورو وړاندې د ملکنډ 3 یو پراجیکټ شوی دی MMA دور کې او د هغې تقریبا 80 نوالې 81 میگا واټ بجلی پیدا کېږي، هغه نیشنل ګریډ ته ځي او د هغې صوبې خزانې ته د هغې پیسې راځي. خلک دا خبره هم کېږي چې یاره مطلب دی خو ټیک ته چې هلته لوکلي خو دا خلک ځان له پخپله هم کولی شي، بیا د حکومت په دې کې کردار څه دی؟ نو که خلکو ځان له پخپله کولی شو نو څه پورې به یې کړی و که نه، خو خلکو خو ځان له هغې خو کلي عام خلک غریبانان خلک هغې خو دونه په لکونو په کروړونو روپۍ نه شي لګولی چې هغې ځان له د بجلۍ سیسټم جوړ کړي که نه. بله دویمه خبر دا چې دا خو ګوره د حکومت مین کار خو پیسې ګټل نه دي که نه. لکه حکومت خو یو کاروباري اداره نه چې د خامخا پیسې ګټي که نه. د حکومت کار خو خپلو خلکو له ریلیف ورکول دی، هغې له سهولیات ورکول دي، هغې له په ژوند کې اسانتیا ورکول دي. نو که فرض کا مونږ 10 لکو خلکو ته بجلی 24 غنټې د غرونو خلکو ته چې هغې ته بجلی اویلیبل نه ده، یا 18 غنټې هغې ته لوډ شیډنګ دی، یا هغې ته وولټیج کم دی، یا ورته بل طرف نه په 12 روپۍ یونټ میلاویږي. نو که دا سهولیات مونږ هغې له ورکو نو بجای د دې زما په خیال چې د حکومت مین کار چې دی هغه د خلکو ته سهولیات ورکول دي، پیسې ګټل نه دي. دغه ورپسې دویم سیکنډري خبر راځي. جی عاطف خان دا هم خبره کېږي چې دغه څیزونه لکه تاسو د جوماتونو خبره وکړه، تاسو د BHUs خبره وکړه، په خصوصي توګه نن سبا د جوماتونو د ایشو ډېر چېر دا په سیاسي بنیادونو باندې کېږي او دلته یو ضمني الیکشن هم روان دی وایي چې په هغې کې د خلکو د اوبلایج کولو دپاره دغه پراجیکټس استعمالېږي، دغه ټنډرې چې شوي دي نو دا د الیکشن دپاره وشوي. د الیکشن دپاره خو 4,000 جوماتونه دي او دا خو کال مخکې دا پروجیکټ دغه شوی دی انیشیټ شوی دی. نو هغې کې موږ ته خو دا پته نه وه چې خدای مکه په یوې حلقې کې به زموږ یو خپل منې به وفات کېږي به او بیا به د هغه الیکشن راځي. نو دا خو دغې دپاره نه 4,000 جوماتونه دي، دا د یوې حلقې دپاره نه دی. خو ګورئ عموما به تاسو دا کتلي چې د جوماتونو کې اکثر د بجلۍ د بل ورکولو دپاره هغې بیا پیسې غواړي، لږې پیسې. او زما په خیال چې د جومات مثلا دغه رڼا او پکې او هغه په دغه ډېر لوی ریکوایرمنټ هم نه دی که نه، هغې هلته خو په داسې AC خو په دې کې داسې به نه وي په کار چې مطلب هغه علاقې هغه پسمانده علاقو ته هغې ته اول توجه وشي. تاسو د پېښور نه شروع کړه، په کار نه وه چې کوم ځای کې ضرورت زیات دی، کوم ځای کې غربت زیات دی، د ضرورت په بنیاد باندې نیډ بیس باندې دا شوی او د هغه علاقو نه شروع شوی. هغه خو لا د سر هغه خو لا ټنډر شوی دیم نه، نو هغه خو مونږ په ټول ایونلی په ټوله صوبه کې جوړو او هغه خو یو معمولی کمپوننټ دی د انرژي که ټول تاسو وګورئ چې دا تاسو ته ما کومې خبرې وکړئ چې یاره دا 100,000 جوماتونه، 100,000 سکولونه، 100,000 یا 100 BHUs یو دغه. بل دویم چې دا مینین مایکرو دا چې کوم غټ پروجیکټس دی یا دا چې کوم تاسو ته ما 214 وکړه دغه دی. د دې نه علاوه زه یو بله خبر تاسو ته کوم، تاسو چې وایي چې یاره غټ پروجیکټس په زمونږ د صوبه کې هر څوک دا وایي چې یاره ډېر زیات پوټنشل دی، خو دې وخت کې 1 میگا واټ بجلی چې کومه ده که نه نو هغه تاسو دا وګڼئ چې هغه تقریبا $2 ملیون په هغې باندې لګي، خرچه پرې راځي. 2 ملیون ډالر بجلی پیدا کولو باندې یو 2 ملیون ډالر 100 کروړ روپۍ تقریبا 100 کروړ روپۍ په 1 میگا واټ جوړولو باندې راځي. نو تاسو انداز دا تقریبا دی کې لکه د ایریا مناسب سره چې کوم ځای کې ټنل یا سیول ورک سیوا کمی نو هغه ویری کوي، خو تقریبا اندازن دغه خرچ پې راځي. اوس دا خلک وایي دلته 50,000 میگا واټه دي، تاسو 50,000 میگا واټه ولې نه جوړوئ، څوک وایي 100,000 ولې نه جوړوئ.
نو خو زموږ خواهش دی خو هغې له خو لومبۍ پیسې پکار دي که نه جی بالکل عاطف خان هم دغه خبره ما هم کول غوښتل چې یاره موږ دا خبره کوو څنګه چې موږ په ابتدا کې ووایي چې یاره موږ دا دعوې کوو چې موږ سره وسایل دي او موږ اوبه ضایع کېږي او د دغه اوبو نه موږ فایده نه اخلو او موږ دا هم وایو چې یاره دلته پوټنشل دی په زرګونو میګا واټه بجلۍ پیدا کولو پوټنشل دی او بیا به دا صوبه به اوس هم موږ ډېره بجلي ورکوو ټول پاکستان ته او بیا به موږ ډېره زیاته ورکوو خود کفیل بشو صوبایي حکومت دغه حوالې سره څه کوي د عاطف خان وړاندې به دا سوال هم ږدو دي سره او په دې باندې خبرې کوو خو وخت موږ سره د دمې شوی دی وړه شان دمه کوو بیرته راځو موږ سره اوسئ ویلکم بیک ویورز بریک باندې د تلو نه وړاندې عاطف خان سره مونږ خبرې کولې د دې صوبه کې د توانایۍ د منصوبو په هکله مونږ دا خبره هم کوله چې یاره دعوې خو ډېرې کېږي عاطف خان څنګه چې مونږ ووایي چې یاره مونږ دا وایو چې یاره دلته مونږ سره ډېر زیات پوټنشل دی او مونږ دومره زره میګا واټه بجلي مونږ سره صلاحیت شته پیدا کولی شو اخر صوبایي حکومت به دغه باندې کار کله شروع کوي د هغې دپاره څه دي او بل دا هم یو څیز به تاسو نه تپوس کوو چې یاره دا ویلې کېږي چې دا په سی پیک کې به مونږ ته ډېرې غټې منصوبې راځي د هغې څه صورت حال د کم تاسو چې د اوورال د کیپاسټي حوالې سره خبره وکړه د اکثر خلک هم دا خبره کوي چې 40,000 50,000 میګا واټه دي خو څنګه چې ما مخکې ذکر وکړه چې یو میګا واټ دپاره 100 کروړ روپۍ پکار دي د یو وخت کې په هغې دونه اندازن خرچ را روان دی نو مونږ په دریو طریقو باندې کار شروع کړ یو مونږ سره صوبایي حکومت سره الریډي چې څونه پیسې دي د هغې نه چې مونږ څونه پروجیکټس جوړولی شو چې صوبې ته ترې ګټه راځي دا 214 میګا واټ چې ما تاسو ته کوم ووایي خپلې پیسې چې څونه ارینج کولی شو بل دویم دا دی چې مونږ پرایویټ سیکټر ته هم افر وکړه چې تاسو هم راشئ اوبه چې څنګه تاسو وایي ضایع کېږي نو راشئ هلته کارخانه ولګوئ پاکستان ته بجلی ملاویږي صوبې ته هم څه فایده ملاویږي خلکو ته به روزګار ملاویږي نو هغه مونږ لومبي ځل باندې انټرنیشنل ټینډرینګ وکړه د هغې او انشاءالله تعالی زه دا ډېر خوشحالۍ سره وایم چې د دې صوبې د تاریخ د ټولو نه لوی انویسټمنټ 150 ارب روپۍ دا 668 میګا واټ چې کوم دي د دې دپاره نېشنل کمپنیانې انټرنیشنل کمپنیانې رالې او هغه اګریمنټ زموږ فاینل شو هغه به هغې سره فاینل شوي دي خو سرمني به ورسره مونږ کوو نیکسټ ویک انشاءالله تعالی دا د سی پیک حصه ده نه دا سی پیک نه ده دا د سی پیک نه مخکې مونږ شروع کړو د سی پیک نه مخکې مونږ شروع کړو او دا 668 میګا واټ مونږ پرایویټ سیکټر ته افر کړل او هغې څه 150 ارب روپۍ انویسټمنټ به راځي دې صوبې ته انشاءالله تعالی نو دا تاسو وګورئ چې یو نمبر 1 چې موږ سره خپلې کومې پیسې صوبایي حکومت سره شته نو هغې نه موږ الریډي چې کوم پروډکشن کولی شو هغه وکړه دویم نمبر هم پرایویټ سیکټر ته هم آفر کړه چې تاسو هم راشئ کارخانې ولګوئ چې څونه پرې بجلي جوړیږي دریم نمبر باندې مونږ لون هم د ورلډ بانک سره مونږ خبره کړې ده د ورلډ بانک نه مونږ لون اخلو او په هغې کې چې کوم یو د فیزیبیلیټي تقریبا راتلونکي یو څو میاشتې کې کمپلیټ کېدو واله ده هغه د بالاکوټ پروجیکټ دی 300 میګا واټ 300 میګا واټ پروجیکټ دی او هغه به انشاءالله تعالی هغې سره مونږ هغې اګري شوي دي دا هم هایډل پروجیکټ دی او دا به د صوبې خپلي مونږ به صوبه به لون واخلي د ورلډ بانک نه او هغې کې بیا دونه ګټه راځي چې هغه به هغه لون هم پی بیک کړي او صوبې ته به ترې ګټه هم راځي او یو بل اخري غټ پروجیکټ تاسو ته ووایم اف ډبلیو چې کومه د فوج د اداره ده هغې سره مونږ اګریمنټ وکړه 505 میگا واٹ باغی په چترال کې پاور جنریشن پلانټس لګی نو په غټ پروجیکټس کې 214 یو چې دا کم الریډي باندې کار شروع د صوبې خپل 668 میگا واٹ پرایویټ سیکټر ته چې کم آفر شو چې 150 ارب روپۍ انویسټمنټ د هغې نه راځي دریم نمبر چې موږ کم لون اخلو نو 300 میگا واٹ د بالاکوټ پروجیکټ او بل څلورم نمبر 505 میگا واٹ چې اف ډبلیو سره کوم اګریمنټ وشو. عاطف خان تاسو د انویسټمنټ خبر وکړه چې د بهر نه دومره انویسټمنټ را روان دی او داسې به کېږي خو که موږ وګورو زموږ خپلې کارخانې زموږ د دغه انډسټریل سټیټ کارخانې تقریبا د 2000 نه زیاتې کارخانې دي او په هغې کې نیمې هغه بندې دي د انرژي کرایسس د وجې نه او زموږ چې کوم لوکل انویسټر دی هغه د دې نه خپله سرمایه اخلي هم د دې صوبې نه بهر ځي بلکې د دې نه اوس خدای اطلاعات هم راځي چې د دې نه مشینري هغه اوچتېږي او بهر شفټ کېږي نه که چېرې زموږ لوکل انویسټر ته هغه اعتماد نه وي او هغه دلته انویسټمنټ نه کوي د بهر خلک به موږ څنګه مطمئن کوو؟ یو خو چې تاسو کوم د انډسټري خبر وکړه په انډسټري کې ګوره لومبی شی چې دی که نه هغه لو اینډ آرډر دی
چې که حالات ښه نه وي که نه د سکیورټي حالات ښه نه وي نو هغه دغه څه کوي چې هغه د بار انویسټر څه کوي چې د دې ځای نه خپل خلک لاړل. ټیک شوه. اوس دا چې څونه موده وشوه شکر دی الحمدلله خدای پاک دی نورم ښه کي خو 4-5 کاله مخکې چې کوم حالات شکر دی هغه حالات نشته. اوس اغواګانې هغه شانتي نشته، بتې هغه شانتي نشته، پرچانې هغه شانتي نشته. نو چې څونه د لا اینډ اورډر سچویشن ټیک شو نو په دې وجه باندې انویسټر د دې ځای لوکل هم چې دی هغه هم واپس را روان دی. خپل تاسو ډېر داسې خلک دي چې هغه د دې حالاتو د وجې څوک یو خوا تلي ملک یو خوا بل خوا تلي هغه خلک هم واپس راغلی او د انویسټمنټ هم د بهر نه هم انویسټمنټ راځي. دا زه چې تاسو ته کومه خبره کومه د دې 668 میګاواټ 6 پروجیکټس دي ټوټل 6 پروجیکټس دپاره تاسو یقین وکړئ 56 کمپنیانو اپلای کړی وه 56 کمپنیانې چې د اربونو روپو انویسټمنټ دی او 56 کمپنیانو هغې کې اپلای کړی وه 36 کمپنیانې پکې په هغې کې شارټ لیسټ شوې او په هغه 36 کې بیا فاینلي 6 کمپنیانو ته هغه ایوارډ کېدو واله دی. نو خبرې مقصد مې دا دی چې د هغې دپاره بیسک شی لا اینډ اورډر دی. که لا اینډ اورډر ټیکي نو علي تاسو مثال په طور ټوریزم وګورئ. ټوریزم تقریبا ختم شو په دې صوبه کې لکه هغه نور خلک د بهر نه د پنجاب نه یا بل ځای نه خو څه کوي چې دې ځای خلک به هم نه تلل سوات ته به نه تلل. اوس د دې کال نه مخکې کال چې کوم په هغې کې تقریبا 10 لکه خلک راغلي وو زموږ د ناردرن ایریا ته او دې طرفونو ته سوات ته ټورسټ راغلي وو پاکستاني لوکل ټورسټ پنجاب نه د ملتان نه د لاهور نه یو ځای بل ځای نه او بل دې کال تقریبا 25 لاک راله. د دې وخت کې چې څونه د ټوریزم زه خو یم چې دې وخت کې د صوبه کې چې کوم ټول نه لوی چانس دی که نه هغه د ټوریزم دی ځکه چې دا ټوریزم زموږ دا چې کوم لوکل دغه دی. تاسو خبره بالکل ټیک ده که ټوریزم باندې موږ خبرې کوو نو هغه هم زموږ یو دعوه هم ده او زړه مو پرې خوشحالېږي هم چې موږ سره ډېر ښایسته ښایسته علاقې شته. هغې ته بیا د سړکونو مسله ده، هغې ته بیا د کمیونیکیشن ایشو ده. د دې سره سره عاطف خان یو خبره په ابتدا کې صوبایي حکومت د تحریک انصاف چېرې موږ ته د پیسکو اختیار راکړي او هغه اختیار بیا وفاقي حکومت ورکو بیا صوبایي حکومت نه اخېسته. داسې به یعنی نشي کېدی چې دغه د پیسکو دغه اختیار هم صوبایي حکومت واخلي او بیا دلته خپله بجلي هم پیدا کړي او د خپلو خلکو ته په ارزان قیمت باندې ورکوي. هغه سټارټ کې چې کومه خبره شوې نو هغې ته مونږ دا وایي چې تاسو جنریشن او ډسټریبیوشن دواړه مونږ له راکړئ. هغې وایي نه تاسو صرف ډسټریبیوشن والے چې صرف د بلونه تاسو تقسیموئ او د جنریشن اختیار مونږ له نه راکوئ. د مونږ ورته چې مونږ اخلو خو که دواړه راکوئلې دا نه چې صرف تاسو مونږ له ډسټریبیوشن راکوئ ځکه چې فیزیبل نه دی. نو یو خو دا خبره شوه. د وفاقي حکومت تاسو خبر وکړله که دا ګوره ډېره ناشنا غونته خبره ده عقل فکر لاجیک هېڅ شی نه مني چې دا څنګه تاسو هم وایئ چېرې دا اوبه دي او دا را روانې دي او دې نه ولې بجلي نه جوړېږي که نه ما خو تاسو ته ووایي چې زموږ خو په مختلف دغه باندې چې کوم خپلې پیسې دي لون هم اخلو پرایویټ انویسټمنټ هم کوو. په دغه کې پروجیکټس لګي په سایوال کې د کویله به د آسټرالیا نه راځي 1000 میګاواټ پروجیکټ لګي په سایوال کې او د هغې نه به بجلي جوړېږي. اوس دې ته وګورئ چې د آسټرالیا نه کویله راغواړئ نو فورن کرنسي پې بار روانه ده که نه د ملک نه پیسې پې ورکوئ د ملک نه بار فورن کرنسي روانه ده. هغه کویله بیا د کراچۍ د پورټ نه په ټرینونو کې به راځي سایوال ته او سایوال کې به د هغې نه پروډکشن کیږي بجلي به جوړېږي په ټوله دنیا کې سره د چین په ټوله دنیا کې هغې لګیا دي ډسکارج کوي بندۍ د کول نه د کویلې نه کارخانې د بجلۍ جوړول هغې بندۍ ځکه چې ماحول ته خطره ده. نو لکه دا سړی وایي چېرې دا د کوم ځای عقل دی چې ته د آسټرالیا نه کویله راغواړې فورن کرنسي هم بار لیږې دلته پې ماحول هم خرابی او ګرانه بجلي جوړی او هغه بیا ته په خلکو باندې خرڅی. نو دلته د وفاقي حکومت سره زموږ دا مسلې بیا ما یو ځل زموږ د فیډرل منسټر چې دی حسن اقبال صاحب هغه ته ما وایم تاسو چې په کویلې نه بجلي جوړوئ دا دلته د اوبو نه ولې نه جوړوئ چې ګورئ دا خو د الله تعالی د طرفه موږ ته نعمت دی که نه موږ یې چاله پیسې خو نه ورکوو د خدای طرفه موږ ته فری اوبه اویلیبل دي. کویله په پیسو ولي رالي ماحول ګندکۍ د هغې نه جوړوي هغه وایي نه دا مونږ انرجي مکس جوړو چې د کویلې نه دم بجلي جوړېږي او د اوبو نه دم جوړېږي او د تیلو نه دم جوړېږي. نو مو تېره دې خلکو سره څه کار دی چې نیټ اینډ کلین نه جوړوئ او تاسو خو بس هغې کې بیا نور موټیوز دي. عاطف خان دا خو زموږ بیا د دې صوبې چې کوم واکمن دي که هغې که حکومت دی یا سیاسي مشران دي دا د هغې کمزوري نه ده چې دلته موږ سره کم وسایل دي موږ وفاقي حکومت په دې قایل نه کړی شو چې هغه دلته راشي او دلته غټې منصوبې بلکې که دلته غټه منصوبې هغه متنازعه شي. تاسو کاراباغ ډیم وګورئ نو ګورئ هغه خو قایل کېدل بېله خبرې د خلکو پکې ذاتي انټرسټ دی ادانه چې هغې قایل کېږي نه په دې باندې خو ماشوم هم پوهېږي
چې ته ولې دلته لوکل چې د الله تعالی طرفه تفریح اوبه را روانې دي او په هغې باندې کارخانه لګول دي او د هغې نه بجلي جوړېدل دي ته هغه نه کوې او ته اسټرالیا نه کویله راغواړې په سایوال کې په ماحول ګنده کوې او ګرانه بجلي جوړې او ګرانه بجلي خلکو له ورکې نو خو ذاتي انټرسټ دی که نه دا مونږ چې دا بیا دا چغې وو چې د ایل ان جي د امپورټ د هغې تاسو ډیټیلز پکار ده چې معلوم شي د دې د کول پروجیکټ چې دې شاته څوک دي په کوم ځای کې چې کمپنیانې جوړې کړي په دې کې خو ټول ذاتي انټرسټ انوالو دی لکه حالانکې دا خو په دې باندې خو هر عقل والا سړی پوهېږي دا چې زه کومه خبره کوم چېرې لوکل ولې د اوبو نه ولې تاسو جنریشن کلین انرژي ولې نه پروموټ کوئ او کویله امپورټ کوئ د هغې نه بجلي جوړوئ ذاتي انټرسټ نور هېڅ هم نشته. عاطف خان زړه خو مې غواړي چې د توانایۍ په دغه ایشو باندې نورې هم پوښتنې دي سوالونه دي چې هغه ستاسو د وړاندې کېدمه خو د دې سره دا هم غواړو چې یاره د تعلیم شعبه هغه تاسو سره دا پرایمري چې کوم ایجوکیشن زموږ د هغې ذمواري تاسو سره دا صوبایي حکومت او تحریک انصاف دا هم دا و چې یاره موږ دا زموږ په پرایارټیز کې ده او خو نن هم که موږ وګورو نو استادان هغه هغې کې بېچیني ده کله د هړتال دړکې ورکوي کله د احتجاج دمکیانې ورکوي د دې سره سره که موږ وګورو کمې دعوې چې دي بلکې که اسانه خبره دا ده چې که موږ رزلټ وګورو تېرو ورځو کې چې کوم رزلټ راغلی و د میټرک د هغې تک وګورو بیا مایوسي ده هغه د صوبایي حکومت هغه دعوې چېرته دي؟ ګوره جي یو خو د رزلټ تا خبره ده د تېرو ورځو کې زه یو انکر پرسن و اسلام آباد کې څه ټي وي پروګرام دپاره هغې سره ملاو شوم نو ما ته وي چې ستاسو د میټرک رزلټ ډېر خراب دی نو ما ورته ویم لکه څنګه خراب دی لکه خو خراب خو سړی هلې دغه کوي چې کمپیر کېږي که نه چې مخکې 100 کسه پاسو اوس 80 پاس دي نو رزلټ خراب شو نو ما ورته تاسو سره څه کمپیریټیو فګر شته چې لکه د څه شي نه خراب دی وی نه وی میں نے سنا ہے کہ کوئی بچہ بھی سرکاری اسکولوں کا پاس نہیں ہوا ما تیره مې آخر لکه څه خو لږ ډیټیل ته ځای لږ خو ځان په پته پوهوی چې مسله څه ده نو یو خو چې دا کوم خلک وایي ما اورېدلي وو بلاول صاحب هم راغلی نو تقریر یې کوو نو رزلټ خراب شو خو ستاسو خبره بالکل ټیک لکه داسې نه نه زه تاسو ته وایم که وګورو د پرایویټ سکولونو چې د هغې تنخواګانې نه نه زه تاسو ته ګوره یو منټ هغه به کمپیر کوو څه سره وی یو شوډ کمپیر اورنجز ود اورنجز and apples with apples مونږ به کمپیر کوو د تیر کلونو سره د خپل اوسني د بورډونو ریزلټس چېرې که فرض که مخکې 80% خلک پاسو او اوس 60% پاس دي نو رزلټ خراب شو خو لکه دا به تاسو داسې نه کمپیر کوئ لکه زه همیشه دپاره خلکو ته دا وایم که زموږ کارکردګي تاسو کمپیر کوئ زموږ کارکردګي به د دې صوبې د 13 حکمرانانو سره او یا د موجوده وخت کې د نورو صوبو سره اوس که فرض کا تاسو د دې صوبې د اوس موجوده وخت تاسو کمپیر کوئ جاپان سره یا امریکې سره نو خو نامناسبه ده که نه په دې صوبه کې په دې ښار کې یو سکول دی پرایویټ دی هلته تنخوا هم کمه ده هلته د سکول بلډینګ هم کمزور دی بل طرف ته سرکاري سکول بلډینګ هم لوی دی تنخواګانې هم د استادانو ښې دي د دې رزلټ ښه راځي او د هغې رزلټ کمزور راځي دې نه خو دا پته لګي چې یاره د ګورننس مسله بالکل زه تاسو ته ټیک وایې اصل خبر دا جی ګوره لکه د هر چا ته هم زه دا خبر ایکسپلین کولو کوشش کوم چې دا کومه تاسو وکړه چې دغه دی د پرایویټ سکول استاد 10,000 روپۍ تنخوا ورکوي 10,000 هم چې ورکوي او خصوصا بیا جینکوله یا ښځو له خو 15,000 شپږ زره روپۍ ورکوي او د سرکاري سکول ته 40,000 او 50,000 او 80,000 روپۍ تنخوا ملاویږي خو صرف واحده مسله د ګورننس ده او د پولیټیکل انټرفیرنس ده چې په کومه طریقه باندې د ټیچران ریکروټ شوي ټول نه خو په هغې کې پولیټیکل انټرفیرنس وکړه چې د ایم پی اے منې په خوښه باندې خلک ریکروټ کېدل بیا د هغې ټرانسفر پوسټینګ کېدل دویم نمبر ګورننس چې د ډیوټۍ د چا تپوس نه و چې که چا ډیوټي وکړه که چا ونه کړه بس تنخوا میلاویږي او پروموشن هم کېږي اوس زه چې تاسو ته کوم وایم چېرې کم کم کارونه موږ وکړی شو چې کوم زه دا ګڼم چېرې دا انشاءالله دې سره به کافي بدلون راځي یو خو نمبر 1 چې د 40,000 ټیچرز کوم ریکروټ شو بالکل 100% په میرټ باندې هغې کې هېڅ نه زما څه خپل خپلوان شته نه د بل چا 100% 16,000 انشاءالله تعالی یو هفته کې به د هغې نور ایډ راشي 16,300 دي لکه دا 56,000 خلک به په میرټ باندې ریکروټ شي او الحمدلله دا به تاسو ونه رئ چېرې یا پکې ما خپل خلک برتي کړي یا خپل خپلویان یا رشوت یا سفارش دا ډېر لوی تبدیلي ده چې 56,000 خلک لایقان په میرټ باندې برتي شي بل دویم نمبر باندې دا مانیټرینګ سیسټم چې کوم شروع شوی دی
د هغې په دغه باندې تاسو به اورئ اکثر خلک وایي ویره د سارې ښه تیز رواني خپله ډیوټۍ له مخکې به څوک په سعودي کې وي څوک به ملیشیا کې وي تنخوا به یې اخېسته چې که چا باندې به کیس اول جوړېده نه که جوړ به شون ټولو کې مخکې به MP صاحب ورته وی یاره وي دا ما څه کار پسې لېږلی خیر دی که ډیوټي ونه کړه ځکه چې په الیکشن کې وي دی شمارې ته ناستي که نه نو هر یو سیاسي سړي به بیا سفارش کو نو د هغې مانیټرنګ سیسټم په وجه باندې دا تاسو ګورئ په لومبي ځل باندې 19 کروڑ 80 لاک روپۍ د ټیچر د تنخواګانو نه کټ شوي دي چې کوم ډیوټي نه کوله ډسپلنري اکشن اخیستی شوي دي 7200 نو لکه دونه تعداد کې یو نمبر 1 چې تاسو ریکروټمنټ ټیک که لایقان خلک هم واغېشتل دویم نمبر ګورننس چې د هغې بهتر کې چې حاضري بهتره شي دریم نمبر باندې چې تاسو هغې له ټیچر ټریننګ ورکړئ په دې حکومت کې په لومبي ځل باندې ټیچر ټریننګ ته پیسې کېښودلې شوې په دونه تعداد کې 83,000 ټیچرز دې وخت کې د برټش کاونسل په دغه سره کانټراکټ سره پیسې په صوبایي حکومت لګوي انګلیش میتھس او په ساینس سبجیکټ کې دې وخت کې لګیا دي 83,000 ټیچران ته ټریننګ ورکړل کېږي د دې نه علاوه چې کوم دا نور څیزونه دي لکه د سکول حالت بهتر کول لکه تاسو به اریان چې زه یو ځل یو دغه ته لاړم یو سکول ته نو محترم د سکول کې خو د ماشومانو هغه لوبو هغه پلی ایریا چې که نه 300 یا ټال یا څه نو مې دا پکې نشته وایي نه جي دا خو نشته نو ما ورته یې ولې وایي جي وایي نشته نو لکه په سرکاري سکولونو کې په پرایمري سکولز کې پلی ایریاز نو مونږ 7800 کمپلیټ کړل او 2200 به انشاءالله تعالی نو لکه په 10,000 سکولونو کې پلی ایریا مهمه ایشو دا او دا زموږ ډېره زیاته بنیادي مسله ده بلکې که موږ وګورو په دغه سیسټم کې ډېر زیات فلاز دي په هغې کې ډېرې زیاتې سوړي دي په هغې باندې خبرې پکار ده چې وشي ځکه چې خلک هغې حوالې سره کنسرن لري او خلک غواړي دا چې په دې باندې خبرې وشي وړاندې هم خبرې کوو څه خبرې داسې دي چې د ایجوکیشن د سیسټم سره تړلي دي او هغه به موږ د عاطف خان وړاندې پوښتنې ږدو خو یو ځل بیا وخت موږ سره د دمې شوی دی وړه شان دمه کوو بیرته راځو تاسو مشرق ټي وي ګورئ جی ګرانو کتونکو پروګرام کې وزل بیا تاسو ته هرکلی وایو خبرې ډېرې زیاتې دي ایشوز هم ډېر زیات دي او زموږ خواهش دا دی چې یاره په سیاسي صورتحال هم عاطف خان سره خبرې وکړو خو د ایجوکیشن هم ډېره مهمې خبرې روانې دي عاطف خان که موږ وګورو تاسو دا دعوه بالکل موږ به ومنو چې یاره سکولونه هغې ته پلی ګراونډ خو بنیادي طور چې کوم سیسټم دی زموږ ایجوکیشن سیسټم دی هغې کې فرق دی که د سرکاري سکول الک پاس هم شي هغه ته بیا په ښه کالج کې داخله نه میلاویږي دغه ځوانان بیا د پرایویټ ادارو د الکانو سره د طالب علمانو سره بیا په NTS کې کینی په ایټا کې کینی او هلته هغې مقابله نشي کولی تاسو نه ګڼئ چې دا سیسټم د سره ناکامه دی دا سیسټم چلول دا ګران کار دی ګوره سیسټم ناکامه نه دی سیسټم کې پولیټیکل انټرفیرنس او ذاتی انټرسټ پکې نو چې هغه شی ته تاسو ختم کې مینیمایز کې لکه څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې ټیچران په میرټ باندې ریکروټ شي هغې ته ټریننګ پراپر میلاو شي مانیټرنګ سیسټم بهتر شي او بل اخري خبره چې د سکولونو حالات هم تاسو ښه کړئ د سرکاري سکولونو لکه ګوره خلک پرایویټ سکول ته ولې ماشوم لیږي ځکه چې په سرکاري سکول کې به کورسۍ نه وه په هغې کې به استاذ که راغې که رانغې کتاب نه بجلی نه باتروم نه نو ولې به خلک بچي هلته لیږي دا اوس چې کوم زه تاسو ته وایم چې دا بهتري راغلی ده مونږ فګرز راغوښتي دي تقریبا 1.5 لاک ماشومان 1.5 لاک ماشومان د پرایویټ سکولز نه مایګریټ شوي دي سرکاري سکولز ته دا مې اطلاع ده چې هغه اوس واپس روان دي نه هغه خو که تاسو ته پټ څه سوال جواب کړي نو ایله نیم خبر خو د دغې موږ ته پته نشته راغلي دي او هغه صرف په دې وجه باندې چې ګوره دا نه چې هغه چېرته د چسن نه یا د بیکن هاوس نه یا د سټي سکول نه خو هغه سکولز چې کوم الریډي په هغې کې هم دونه ښه دغه نه و نو هغه خلکو به مخکې دا ګڼل چې یاره دلته خو هېڅ هم نشته چې هلته هغې ته اوس فیسلټیز میلاوېدل شروع شو استاذ راغې کورسۍ باتروم باونډري وال دا څیزونه میلاوېدل شروع شو نو خلک صرف د دې د وجې پیسې په چا سیوا نه
خو که هغوی دا ګڼي چېرې زما بچي ته هېڅ څه فایده نشته دلته نو هغوی پې بیا پرایویټ سکول ته لیږي نو چې کله دا اعتماد بحال کېدل شروع شي نو انشاءالله تعالی چې دا خلک واپس په سرکاري سکول ادب خان تاسو د ټیچرز ټریننګ خبره وکړه د پروجیکټ خبره مو وکړه هغې حوالې سره دا خبرې هم مخې ته راځي چې دغه کم ټریننګز چې ورکول کېږي په هغې کې هم د تحریک انصاف چې کم لیډرشپ دی په هغې کې د بعضې خلکو ان جی اوز دي او د هغې د لارې هغه خلکو ته ټریننګ ورکول کېږي او د هغې د اوبلایج کولو کوشش کېدی کې څومره حقیقت دی د لکه ګوره یو خو هغه داسې خبرې چې مخامخ څه نه څه ثبوت څه نه د مونږ خو دې وخت کې چې کم کانټراکټ لکه دا د استادانو ته دا د انګریزۍ ټیچنګ چې کم ټریننګ و چېرې دا هغه یو چې کم سکول دی چین دی هغې ته ورکړی شوی بیکن هاوس سره بیکن هاوس سره نه دی دا د هغه سره بیسیکلي د برټش کاونسل سره دی برټش کاونسل خو د چا اداره د پرایویټ سړي اداره نه ده هغه خو د حکومت دغه ده او هم پراپرلی په سیسټم باندې کېږي دا داسې چلو چې مونږ هغه کنټینر سکول والا هغه چې خلک ورته وایي هغه یو مونږ پلان و چېرې دا به کوو هغه بیا ټیکنیکل مسلې رالې نو هغه پروګرام مونږ ډراپ کړ نو په هغې کې په اسمبلۍ کې یو صاحب ودرېده نو تقریر شروع کړ وی دا کنټینر سکول جوړیږي او وی دا دی وی د پی ټی آی یو ټایګر دی او دا به هغه له ورکوي او د مو تېره لا اپروو نه دی سکیم لا ټینډر یې نه دی شوی لا هم چاله ورکړی نه دی او تاسو د اول نه وایئ چېرې دا فلاني ته ورکړی کېږي هغه سکیم هم مونږ ډراپ کړه ځکه دې د وجې چې په هغې کې ټیکنیکل ایشوز را روان وو د هغې هایټ کم و موسم د مسلو د وجې نو مقصد مې دا دی چې هغه خلک خو داسې چلو شو کورې که مخامخ صحیح زه په خپله دې شي قایل یم زه دا وایم چې د عوامو کومه پیسه ده 100% هغه په ټرانسپیرنټ طریقې باندې ځکه دی وجه موږ د قانون هم داسې راوستل نو هغې کې د هېڅ چا د لیډرشپ هېڅ شي نشته برټش کاونسل اداره ده هغې ته حکومت کانټراکټ ورکړی دی او هغوی لګیا دي ادب خان که دغه خبرې دغه تور که خلک لګوي دا الزام که خلک لګوي د هغې په شا څه خبرې وي هم داسې یو لږ که موږ واپس دغه د انرژي شعبې ته لړ شو د پیډو د مشر حوالې سره خبرې اترې عدالت په هغې کې فیصله ورکړه اوس صوبایي حکومت هغې حوالې سره قانون سازي کوي او ویل کېږي دا چېرې دا هم دغه یو کس د اکاموډیټ کولو دپاره پوره قانون بدلیږي او په هغې کې اسمبلی کې بل پیش کولی کېږي داسې کار دی چې بل اوس دې باندې په اسمبلی کې هم باسو شو ټوله دنیا کې تاسو د ګوګل باندې سرچ کې یا د پاکستان کې چې کوم د کمپنۍ د سی ای او دپاره ریکوایرمنټ دي د هغې کومه کرایټیریا وي هغې کې چېرته دا یو ځای کې هم نه چې یو سړی د صرف انجینیر وي نو هغه باید ایز سی ای او لګي طبعا صرف انجینیر دی نه وي خو څه نه څه ایکسپرټي خو دغه حوالې سره وي که نه په هغې کې څه نه څه ایکسپرټي خو ټیک ده خو په هغې کې دا لیکلی شوي چې انجینیر دی خامخا ټیک شو نو اوس هغه وخت سره چې هر چا کړی خپل ذاتي څه فایده یا نقصان وابډا یو اداره ده د پیډو نه ډېره لویه اداره ده همدا کار کوي که نه هغه هم بجلي جوړوي او خرڅوي که نه د هغې مشر خو انجینیر نه دی پی پی آی بي چې کوم پاور پرچیز اګریمنټس کوي هم د بجلی د سیکټر سره ریلیټډ دی اګریمنټس کوي د هغې مشر خو انجینیر نه نیپرا چې کومه اداره ده د بجلی دپاره د هغې مشر خو انجینیر نه مونږ ایګزیکټلی د هغې کرایټیریا راغوښتې ده چې د هغې د سی او دپاره څه کرایټیریا پکار ده هغه مونږ اسمبلی ته راوړې ده او هغه مونږ امینډمنټ راولو د یو کس دپاره نه خو صرف او صرف دا سوچ صوبایي حکومت ته مخکې ولې 2 کاله مخکې 3 کاله مخکې ولې نو چې کله عدالت فیصله راغله دغه یو شخصیت حقیقت خبره چې موږ ته خو دا پته نه وه چې د هغې ریکوایرمنټ څه دی لکه هغه خو د اکټ چې کله جوړ شوی و هغه وخت نه په هغه اکټ کې دا دغه راغلی و چې د دې دا ریکوایرمنټ د کرایټیریا ده موږ ته خو دا پته نه ده چې په عدالت کې کیس وشو او د هغې فیصله راغله نو موږ ته خو هغه وخت کې دا پته ولګي چې دا په دې اکټ کې دا دغه کې راغلي و او هغه زه دا نه یم چې دا اوس دا غلط شو هغه وخت کې هم غلط و ګوره که یو شی غلطي نو هغه چې هر وخت یې غلطي هغه وخت کوم دا غلط شو لکه زه ساده خبره دا کوم چې آیا د وابډا چیرمن انجینیر دی آیا د نیپرا چیرمن انجینیر دی آیا د پی پی آی بي چیرمن انجینیر دی نه وي خو که فرض کو انجینیر وي او هغه په دغه شعبه کې تجربه لري ټیک ده دې کې څه قباحت نه نو هغې باندې خو قباحت نشته مونږ خو دا نه یو چې انجینیر دی نه وي هغې کې دا لیکلي چې خامخا د انجینیرنګ دغه تجربه نه صوبایي حکومت په دغه یو شخصیت باندې ولې انسیسټ کوي د باندې چېرې زه په یو شخصیت نه زه وایم چې په هغې کې ګوره لکه فرض کا موږ ته یو وایډر پول راځي په دنیا کې همیشه دپاره سی او چې هغه یا د فاینانس یا د مینجمنټ د دې دوو څیزونو هغه ایکسپرټي دا څونه کمپنیانې چې دي که نه چې دا چلیږي نو هغه یا د فاینانسي یا هغه د مینجمنټ سړي انجینیر نه
نو هغه که انجینری لا ښه خبره ده خو د هغه بیسک کرایټیریا چې ده نو هغه یا فاینانس یا ورسره د منیجمنټ پکار ده. مونږ دا وایو کرایټیریا چې مونږ جوړو په هغې کې به هر څوک چې اپلای کوي چې په هغې کې هر څوک اپلای کوي دا ته بالکل ګارنټیډ وایم چې څوک مستحقي او چې مونږ دا غواړو. ګوره یو نمبر ون خبره د کرایټیریا ده، تاسو ته ما ووایې چې کرایټیریا څه ده یا په کار څه ده. دویم نمبر باندې که تاسو چا باندې دا دغه کوئ چېرې د فلاني سړي انډر دا اداره ټیک نه چلېده دا اعتراض کیدی شي که نه چېرې دی سړي دا تاسو ته چې ما کم دی وخت کې د انرژي دا ټول بیان وکړ دا ټول په دې تیر 2-3 کاله کې دا کارونه شوي دي. ټیک شوه دا اداره خو مخکې مو که نه مخکې چا ولې نه کول. بله درېیمه خبر دا ده چې کومه ضروري ده هغه دا ده که فرض کا په دغه یو سی او باندې د کرپشن چارجز وي په ما باندې د کرپشن چارجز وي ما ته دې وایي بالکل چې څه سزا یې زه ورته تیار یم. که سی او باندې د کرپشن چارجز وي نو ګوره که فرض کا یو طرف ته یو سړي باندې یا یو ادارې باندې د کرپشن چارجز هم نشته. دویم نمبر د هغې پرفارمنس هم ټیک دی. دریم نمبر که هغه کرایټیریا ټیک کول غواړي د یو کس دپاره نه آینده دپاره چې څوک راځي زه به یا سبا وزیر یم یا به نه یم خو دا صوبه خو به وي که نه دا اداره خو به وي د هغې هغه کرایټیریا ټیک کول غواړي چې د هغې د سلیکشن دپاره چې کوم ریکوایرمنټ دی د سی او په ټوله دنیا کې چې څه ریکوایرمنټ دی یا په د پاکستان کې چې دی نو هغه کرایټیریا مونږ اگزیکټلی کاغذ بس تاسو ته وښیم چې دام دغه د فلانې سیزونو د سی او کرایټیریا ده او مونږ دا شي امپلیمنټ کول غواړو دلته. دا خبره خو بالکل زه به دې سره اتفاق وکړم. خو که مونږ وګورو نو بینک آف خیبر ایشو که مونږ راواخلو د اکنامک زون ایشو که مونږ راواخلو هلته هم یعنې داسې دا چې یاره د بل ځای نه کسان راوستی شوي دي او دلته کې یا د هغې کسانو څه واسطه او تعلق د تحریک انصاف د قیادت سره دی د لیډرشپ سره دی. دغلته بیا دغې خبرو کې یا دغې الزام کې حقیقت ته راځي. ګورې یو خو خبر دا ده چې د چا سره تعلق دا بلوز اسمبلی کې هم دا خبره کېده نو هغې ما صفا جواب دا ورکړه چې آیا مونږ یو خدای چې د دې صوبې پرایورټي دلته خلکو له پکار ده چې دې ځای خلکو ته پوزیشنز باندې خو که مونږ ته د بهر نه یو سړی راځي د صوبې د بهر نه او هغه ډیلیور کولی شي نو زما په خیال ښه خبره ده. بل دویم نمبر که مونږ دا لاره بنده کړو چې د پنجاب نه به څوک نه راځي دلته جاب له نو په دې پنجاب کې چې دا دونه پښتانه ځي که هغوی راپسې هغه هلته نه پنجابیان راپسې ټول دا پښتانه واپس رولیږي یا که په سند کې چې کوم د پښتانه دي هغوی ټول پښتانه واپس رولیږي چې ځای تاسو په خپل صوبې کې کار کوئ دلته به جاب له نه راځئ یا که د اسلام آباد نه ټول را رخصت کړي نو آیا دا ښه خبره ده؟ نو زما په خیال چې په دې باندې دغه نه دی پکار چې یاره دا پنجابی دی دا پښتون دی دا مهاجر دی دا سندی دی یو اداره ده ادارې لا کامپیټنټ خلک پکاري ځکه چې که دا ادارې هغه چلیږي او د صوبې ته فایده کیږي نو خلک به الټیمیټلی ګوره اوس پیډو ده پیډو ټیک طریقې سره چلیږي پرفارمنس یې ښیي په هغې کې کرپشن نه کیږي خلک به یو دا اداره ټیک ده خو دې لکه زه یو هر څوک راولم که هغه پښتون وي که هغه مردان دی د هر ځای دی خو که فرض کې اداره ټیک نه چلیږي یا په هغې کې کرپشن کیږي نو د عوامو ته به هغه سړی قابل قبولي که نه هغه سړی به قابل قبولي چې کوم کار ټیک کوي. تاسو دغه خبر وکړه د اکنامک زون ده اکنامک زون هغه ګوره ما کله نه کله سړی حیران هم شي په دې څه خبر وته چې یو ممبر راپاسېده په اسمبلی کې وی په فلاني سړي باندې د ناب کیس جوړ شو نو دې تاسو ولې نه لرې کوئ نو ما ته په جواب کې دا ووایې چې ناب کیس هغه باندې جوړ شو هغه ته مونږ دا وایو چې ته استعفا ورکړه هغه وایي ټیک ته زه استعفا ورکوم. د هغې نه پس مونږ د نوې سی او دپاره اشتهار ورکړه په اخبار کې خو هغه چیرمین ورته دا وایي چې تر کومې پورې میاشت یا 2 نوي چیرمین نی راغلی ته میاشت یا 2 کنټینیو کا اوس ممبر بیا راپاسېده وایي نه دی تاسو اوس ولې نه لرې کوئ نو ما هغه ته وې هغه ممبر د پاکستان پیپلز پارټۍ و نو ما هغه ته ویې ګوره په نیب کیس جوړېدل چا باندې مې دا خو څه خبره نه نیب کیس خو په حیدر هوتي باندې هم جوړ د اصلي سکینډل دغه کې د نیب کیس خو ما ته تاسو چې آصف زرداري صدر کو د پاکستان په هغه باندې د نیب کیس و که نه نو سړی تا د نیب کیس په هغه باندې هغه تا د پاکستان صدر که او بل طرف ته یو سړي مې د نیب کیس جوړ شو او هغه ته مونږ وایو چې ته استعفا ورکړه او اخبار کې مې اشتهار هم ورکړه دا نه چې هسې مو ته زباني وي په اخبار کې هم د نوي سړي دپاره اشتهار هم ورکړه نو مې اصول خو دا دی چې بیا ستاسو زموږ دپاره یو اصول پکار دی. ډېره مننه کوو عاطف خان تاسو موږ ته وخت راکړئ. ګرانو کتونکو خبرې اترې تاسو د عاطف خان واورېدو یقینا چې ډېر سوالونه د ذهن کې شته دی هم او بیا د دې د خبرو سره نوې سوالونه هم مخې ته راځي خو وخت
وخت هغه موږ ته رکاوټ دی او دغه سوالونه او دغه پوښتنې هغه زموږ نیمګړې پاتې کېږي. خو بیا هم چې کومې خبرې د توانایۍ د شعبې حوالې سره وشوې، کومې خبرې د ایجوکیشن حوالې سره وشوې، دا اوس په تاسو باندې ده او موږ ته به فیډبیک هم راکوئ چې څومره د خبرو وضاحت وشو، د هغې نه تاسو مطمئن شوې او د څومره نه مطمئن نه شوې. خو اوس د پروګرام وخت ختم دی، اجازت راکړئ. الله پامان.